الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغيبة أشد من الزنا قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو حاضرینو سامعینو ناظرینو الله رب العزت انسان ته مختلف اندامونه ورکړي دي په دې اندامونو کې ټول نه لوی اندام په اعتبار د شان سره چې الله رب العزت انسان ته دا یو ډیر لوی نعمت ورکړي دی دا جبه ده دا جبه داسې نعمت چې په دې سره انسان اظهار ما فی الضمیر کولی شي اده پړه کې څه دي څه ویل غواړي څه مشکل دی ورته څه تکلیف دی ورته څه عذر دی څه ضرورت دی دا دې په ژبه باندې ویلی شي ما ورته کله کله ګورو ماشوم بیماری ټوله شپه وجاړي خو مور پلار ته دا پته ونه لګي دی ماشوم ته څه تکلیف دی ولې دې په ژبه ویلی نشي ژبه لا د وینا قابل نه ده ګرځېدلې دې دا نشي ویلی زما په خېټه درد دی په غوږ درد دی په سر مې درد دی دا نشي ویلی نو کله مور کالک ورکی د خېټې د دوايي د پاره چې به خېټه تکلیف پي وتا
کله په غوږ کې دوایي چې کله ورته طبي دوایي ورکوي نو چې کومې سمې وخوړو نو محترم عارض مې دا کو چې کله جبه کار کوي دا ډیر لوی نعمت دی د الله رب العزت په دې باندې انسان اظهار ما فی الضمیر کولی شي د پړه کې څه دي دی ویل څه غواړي تکلیف ورته څه دي ضرورت یې څه دي اوږې دی موړ دی نور څه قسم ضرورت دی دا دې په ژبه باندې ویلی شي البته بعض خلک په اشاره باندې خپل خبره بل ته کولی شي خو د هغې کې بعضې وخت کې پوهه کې ډېره ګرانه وي هر سړی په اشاره نه پوهېږي چې دې څه وایي محترمو اوس د دې ژبه چې څومره لوی نعمت دی د دومره دې پال پرهیز هم زیات دی خو د دې ژبې صحیح استعمال دی نو تا ته به اجر میلاویږي فایده دی دا د دنیا هم او د آخرت هم اوس دا ژبه غلطه استعمالیږي غلطه د استعمال کړه دا د په دنیا کې هم د الله د قهر او د غضب سبب ګرځي او د مرګ نه بعد آخرت کې هم د قهر او د غضب او د عذاب ذریعہ ګرځي محترمو په دې ژبه باندې کې یو خوا موږ د قرآن تلاوت کوو یو خوا په موږ ذکر اذکار کوو په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم درود مبارک لیږو وایو یو خوا په خیغي خبرې کوو خو یو دا ژبه یو داسې ګناه کوي چې هغه ګناه ته ویل کېږي ګناه کبیره امام ذهبی رحمه الله په خپل کتاب الکبائر کې ذکر کړی دی غیبت اوریدل په رضامندۍ سره او ویل دا ګناه کبیره ده اوس محترم تاسو به وایئ چې بھئی غیبت وایي څه ده غیبت دې ته وایي چې د یو انسان په غیر موجودګۍ کې موجود نه دی په هغه وخت کې حاضر نه دی په موقع کې نشته او د هغه څه کمی بیان شي د هغه څه کمی بیان شي دې ته غیبت ویل کېږي د هغه عیب بیان شي د هغه څه بد بیان شي دغه بد بیا که په اخلاقو کې دغه اخلاق خراب دي نه به بیانې دغه په غیر موجودګۍ کې به نه بیانې دغه جامه پیزار خراب دي نه به بیانې دغه ګرځېدلو کې څه کمی کوتاهي دي دا به نه بیانې دا غیبت دی غیبت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ندی دقه رنګ تعریف کړی دی صحابه کرام فرمایي مسلم شریف او ابو داود شریف حدیث مبارک دی حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره مونږ په مجلس کې موجود صحابه کرامو سره دا الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم تاسو کو اتريدون مل غیبت تاسو غیبت پیژنې غیبت څه ته وایي غیبت څه ته وایي دا پیژنې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام فرمایي الله او د الله رسول خپويږي مونږ ته دې خبرې پته نشته غیبت څه ته وایي بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایو چې د مسلمان رور په غیر موجودګۍ کې داغه سکمی بیانول چې هغه په هغې باندې ناراضه شي که ورته پته ولګي که خبر شو خفه کېږي پې هغه ته بیان کې دې ته ویل کېږي غیبت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي فرمایي د الله رسوله که پکې یو کار او مونږ بیانو نو آیا دا به غیبت دی دا غیبت دی آی که خدا کار موجودی بعض وخت چې مونږ وایو کنه خدای په غیبت کې نه راولي اګه دا کار شته دی دا چې کې دا زه رښتیا وایم حق خبره کوم زه دروغ ورپسې نه وایم نو محترم دقه ته غیبت وایي چې یو کس کې یو کاری او تی بیانې دي ته غیبت وایي او محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته فرمایي و چې پکې ای دغه غیبت وایي چې پکې نه ای ته بیا بهتان وایي
او بهتان د غیبت نه غټه ګناه ده. بهتانم د غیبت نه بیا ډیره لوی ګناه ده. او محترمو د غیبت متعلق قرآن کې الله رب العزت په سورۃ حجرات کې فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسو کې د یو د بل کس غیبت نه بیانوي، یعنی د یو بل غیبت مکوي. بیا فرمایي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. ودا داسې دي څوک تاسو کې دا غواړي چې د خپل مسلمان مړ ورور د هغه غوښې وخوري. دا تاسو کې څوک خوښوي؟ نو آیا دا خو تاسو کې څوک نه خوښوي؟ د قرنګ غیبت هم مه کوئ. دا هم د دې په انجام په اعتبار سره داسې دی چې لکه انسان د خپل مړ ورور غوښې خوري. د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم یو صحابي دی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ، هغه فرمایي موږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په مجلس کې موجودو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه یو صاحب پاسید، یو بل صاحب د هغه متعلق څه خبرې وکړې، نه د هغه غیبت یې وکړو، د هغې څه وکړو؟ غیبت یې وکړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صاحب ته وفرمایل تخلل، لاړ شه غاښونو کې دي خلال وکړه، مطلب په دې کې ډکي هوا چې کله سړی غوښه وخوري نو غاښونو کې بیا ډکي وي، ای ته خلال وي د غاښونو. لاړ شه غاښونو کې ډکي هوا. دغه صحابي فرمایي د الله رسوله ما غوښه نه ده خوړلې، ما خو غوښه نه ده خوړلې، خلال پس وکړم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایو د مسلمان غیبت کول دا داسې دي لکه د مسلمان ورور غوښه خوړل دي. د مسلمان مړ ورور غوښه خوړل دا تاسې لکه دا غوښه وخوړله، هم د مسلمان مړ ورور، دا څومره بد عمل دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې کسان راله د دو زنانو متعلقي وتو فرمایل چې د الله رسوله یو دو زنانه دي ډیر زیات په تکلیف کې دي، روزې نیولې ده خو ډیر زیات په تکلیف کې دي او نږدې دي چې مړه شي. دومره تکلیف دی وته د لوګي او د تندې د لاسه، یا یو تکلیف وته دی دا تکلیف د وجې نه مرګ ته نږدې شوي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې مال یې راولئ. ادوانه زنانه ورته راوختې شوې، حاضرې شوې مجلس کې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو پیالې ورکړه، یو لوښی ورکړه، دا والې او په دې کې قی وکړې، الټې پکې وکړې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا څنګه وفرمیل؟ ادوانو زنانو پای کې الټې وکړې، پای کې د غوښې پوټي او آثار ښکاره شو او یې راوغورځول. چا تپوس وکړو چې دوی خو غوښه نه وخوړلې، بیګای کا پېشمنۍ کم په غوښې نه دی کړی، او دا خو تازه غوښه ده دوی چې اوس خوړلي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو وی دوی د مسلمان غیبت کړی دی، دا د غیبت اثر دی. نو محترمو دومره لوی جرم دی غیبت کول لکه د مسلمان مړ ورور غوښه خوړل چی. محترمو حسن بصری رحمه الله یو ډیر لوی شخصیت تیر شوی دی. هغه ته یو پیره چاوي چې ستا پلانکی ستا غیبت کړی دی، پلانکی چا ستا څه کړی دی؟ غیبت تی کړی دی. هغه د کجور یو شکرې واغسته ډکې کړه، هغه یې یوړله، ور یې ورته وټکو. چې کله یې ور وټکو دغه صاحب راووته، چې کله راووته وی جی ستا ما باندې ډېر لوی احسان دی، تا ما سره ډېر ښه کړي دي، ځکه تا مال خپل نیکۍ ما ته رابخلي دي، ستا د عملنامې نه نیکۍ ما ته راغلي دي، زما عملنامې ته، زما په عملنامه کې جمع شوي دي.
لہذا تا ما سره ډېر لوی احسان کړی دی یو نیک عمل د قیامت په ورځ دا بیا نه موندلی کېږي خپل پلار پسې به ګرځې د خپل مور پسې به ګرځې د خپل رور پسې به ګرځې خپل بیبي ته به غواړې دا نیک عمل دل یو څوک نشي درکولی ځکه د هر سړي سره دا غمي چې زما په خپله حساب کتاب پاتې دی عملنامه مې به مخکې کېږي د الله دربار کې حساب کتاب به کېږي پته نه لګي چې ما ته به د نیکو څومره ضرورت دي نو لہذا څوک به چاله نیک عمل یو هم نه ورکوي یو نیکي یو ثواب به چاله نه ورکوي نو حسن بصری رحمه الله ته فرمایي چې تا ما سره ډېر لوی احسان کړی دی د قیامت په ورځ به یو نیکي ما ته څوک نه راکوي تا ما ته بلا شي نیکۍ زما عملنامې ته راسن کړي دي را بخلي دي راته هغه حیران شو چې په څه خبره باندې وی تا زما غیبت کړی دی او غیبت سره د انسان نیک اعمال کم کس چې غیبت کوي د نیک اعمال د هغه چا عملنامې ته ځي د چا چې کم کس غیبت کوي د چا چې غیبت کیږي د چا بد بیانې په چا کې یو بد کار دی او ته بیانې نو داسې دی لکه ته خپل نیک اعمال اخلي او د هغه عملنامې ته ورشغې ورچې وته نو حسن بصری رحمه الله وایي چې ماله خو پتا ما تو په ما باندې ډېر لوی احسان تا کړی دی د هغې بدله خو زه نشم ادا کولی خو یو معمولي غونده کې تحفه مې راوړې ده دا کجورو دا ټوکرې دا ته قبوله که محترمو احادیث مبارکو کې راځي کم کس چې د چا غیبت وکړي دا ثواب دا ختمیږي ځي او د هغه چا عملنامې ته ځي د چا چې غیبت کړی دی نن دا خبرې مونږ بار بار کړي دي او کوې ځکه بار بار چې نن مونږ اورو کینو د چا په خوا تېرېږو نو غیبت شروع دی او دا غیبت داسې عمل مونږ ګرځو داسې ګڼو لکه چې سره اړو څه ګناه مونږ نه کوو او احادیث مبارکو کې د دې ذکر راغلی چې دا داسې ګناه ده چې دا حقوق العباد کې راځي د بندگانو په حقوقو کې راځي فرمای علماء کرام چې یو غیبت تا وکړو د غیبت که تا د چا غیبت وکړو ده ته ورسېده دې پې خبر شو نو د هغه نه معافي غوښتل لازمي دي که هغه معافي نه یې کړې ستا ګناه نه معاف کېږي که ته شل پیرې معافي وغواړې که ته شل پیرې توبه وباسې تر څو پورې چې دغه کس ته نه معاف کړی ستا معافي کېږي نه ته معاف کېدی نه شي دا ګناه ستا په ذمه باندې ده دا غیبت او بیا فرمای دې کس ته د غیبت پته نه لګېدلی تا چې چا غیبت کو هغه ته خبر نه دی رسېدلی نو بیا هم بهتره دا ده چې د هغه نه معافي وغواړې که ستا په معافۍ غوښتو په خبر ورکولو باندې هغه بیا خفه کېږي ډېر نه تا ته پته لګي چې اوس که زه ورته ووایم چې مهي ما ستا غیبت کړی که په دې نور مزید هغه خفه کېږي نه نو ما معافي ته وغواړه ورته ووایه خو بیا هم که صرف توبه او استغفار وې خبر نه دی د چا چې دی غیبت کړی دی نو دا کس به الله رب معاف کی الله به معاف کی ځکه غیبت یې کړی دی او معافي الله نه وغوښتله خو که دا کس خبر شوي بیا صرف په توبه باندې کار نه کېږي بیا به د هغه نه معافي هم غواړي ورته به وایې چې ما ستا غیبت کړی دی علما کرام یې واجبه طریقه ذکر کوي که تا در یاد شو تا په علم کې راغله چې ما خو د پلانکي کس غیبت کړی دی نو هغه له لاړ شه ورته ووایه چې صاحبه زما او ستا تعلق دی یا کلي والده یا مونږ انسانان یو اکثر په یو بل باندې د یو بل څه غلطۍ بیان کو یا د یو بل څه حقونه په یو بل ورواوړي لہذا ما د خپل حق بها معافي راته کوه په دې طریقه باندې به هغه ستا ته معافي وکړي دغه غیبت دا ګناه پکې معاف شي خو محترمو الله رب العزت ته معافي وکړي زمونږ معاشره
داس غیبت کې روانه ده چې هغه د هغې نه بچ کېدل ډېر زیات ګران دي محترمو، ډېر زیات ګران دي. د الله په کور کې بناس یو کو به د بل مسلمان غیبت. د بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی، غالبا حسن بصری رحمه الله متعلق ذکر کوي کتابونه. دې بزرګ با ادب مخ کې بچ کله چا غیبت کو نو دبه وته وی چې سیبا د چا بد به بیانول، پلان کې دا کار کوي، دا کار کوي، دا کار کوي، مثلا ګناه یو کار کوي، هغه به وته وی داغه خو ما ته پته نه لګي چې هغه کوي او کنه کوي، خو ته غیبت کې دا ته ګناه کې او داغه د ګناه خو پته نه لګي کیدی شي هغه نه کړي او ککړی نو مخ کې کړي د کیدی شي اوس توبه میستی او تا کم ګناه کې ته په دې وخت کې په ګناه کې مبتلا نو لہذا ته داغه نه زیات ګناهګاری. بل هغه چې یو ګناه کړي دا د چا متعلق دي ته غیبت کې لګیای چې هغه پیسې والی دی او جمعه چندې خوړلې دا یې په پلان کې شیز کې دومره پیسې والی دا خلک لګیای، اکثر موږ مولیان ته لګیای پلان کې په جمعات کې دومره پیسې وای، جمعات لخوا شپږ پیره چنده شي او یو پیره چنده و کې په 12 ملک ورو اتلس لک او شل لک چنده کیږي او جمعات ته غریبی له 500 روپے را لګري، مطلب 500 پیته لک هغه والی دي او دا به لګیای په جمعات د الله په کور کې با لګیای مون خلک بغیبت کو لګیا به ګوره خبر ته نه می وایا که خبر هم دی داغه بد عمل بیانول دا غیبت تی، دا گناہ کبیرہ دا او حدیث مبارک کے راضی الغیبت اشد من الزنا، دا زنا نہ زیادہ لوی گناہ دا. بلکہ فرمائی سود دے کہ نا سود دا سود دا ټول نا کم سزا یا کم جرم دادا سے دے لیکن انسان چی د خپل مور سره زنا کوي، سود دومره خطرناک عمل دی. په خبره پوهیږي که نه پوهیږي؟ سود کول دا داسې دی، اغستل ورکول د سود معامله دا داسې دی لکه انسان چې د خپل مور سره زنا کوي، بد عملی کوي. او دا فرمای دا او یایم عیسی دا او یایم عیسی بعضی 35 عیسی دا خودلی دا. بیا فرمای احادیث مبارکو کې راځي چې بدترین سود د مسلمان بی عزتی ده. بیا سود کې بدترین سود دا دی چې ته د بل مسلمان بی عزتی وکړې. محترم آیا دا غیبت سره د بل مسلمان بی عزتی کیږي که نه کیږي؟ هغه یو کار روان کړی دی ټیک نه کوي، غلط دی، د هغې بیانول د ضرورت نشته محترمو چې د هغه مونږ نه بیانو. د هغه لپاره دعا وغواړه چې الله پاک د دا جرم د دا غلطی دا دین الله دی وساتي او الله ته معافي وکړي. او محترم تاسو په ذهن ته یو خبر راځي چې سبا مولوی صاحب تاسو بلا تقریر په غیبت باندې وکړو او بعض وخت تاسو مولیان چې د خلکو باره کې لګیا دی دا کوي او دی دا کوي، خو دې اعتراض به جواب تاسو له درکم. علماء کرام فرمایي د چا بد بیانول دي خو د هغې سزا پې نه ملاویږي. وی دا یو څو موقع داسې شته، مثلا یو سړي تا ته وي چې بھائی زه د پلانکي سره کاروبار کوم یا ورسره رشته کوم یا ورسره څه معاملات کوم یا د دې ځای متعلق ما ته معلومات راکا، نو ته د هغه متعلق ویلی شي دا سړی 1 نمبر ګڼکپ دی، دا سخت جګړمار دی، دا د کور کې غونډې انګین دي د تنګ دي، یو سره په خوشحالی ژوند نه تیری، غونډ ورته خیرې کوي او خدای ته وګوره لور وله مه ورکوه. بلکل ورته ویلی شي په دې نه ګناهګارېږي او نه په دې نه دا غیبت دی. ورته ویلی شي دا کس ګڼکپ دی، کاروبار ورسره ګوره شریک نه کړي، بیا به ټول عمر د خپلو پیسو پسې ځای راځي او خلاصوي به دی. بھئی دې کس له ګورې قرض مه ورکوه، د چې چانم قرض اغستی دی نو هغه غریب مړ شوی دی خو قرض ورته نه دی میلاو شوی. دا په غیبت کې نه راځي ښه،
دا زه نه ویم، دا علما کرام ولې ذکر کوي؟ وایي ځکه د چا نه مشوره والی نو مشوره صحیح مشوره ورکول دا حق دی چې ته دله صحیح مشوره ورکړي، اگر چې دا ښکاري غیبت خو غیبت نه دی. یا یو کس داسې دغه عقیده خرابه ده، نظریه خرابه ده، دغه اخلاق خراب دي، کردار خراب دی، ته چاته ویلی شي چې دې سړي نه خپل بچی ساته، دې لیډر نه دی، خپل بچی خپل کشر ساته، ورنه به خراب کی، بد اخلاق به کی، بد کردار به دل کی. دا پلانکی مشر یا دا پلانکی کس پلانکی نوجوان روان دی، دین شهید روان ګرځي، د ګرځېدل روان جاړ دی، د خپل بچی د دې سړي نه وساته، د دې نوجوان نه وساته، د دې مجلس نه وساته. دا ورته ویلی شي په دې مجلس کې دا خلک داسې غلط کار کوي، بالکل دا په غیبت کې نه راځي. د قرنګ علما کرام چې تا ته د کمو خلکو بد بیانوي، دا په منبر باندې د چا غیبت نه کوي. خدا یاد ساته دا ستا د عقیده، ستا د نظریه، ستا د عمل د حفاظت دپاره لګیا دي. دا علما کرام ستا خیر خواهي تا ته دا ځکه وایي او تا ته وایي چې د بل غیبت مه کوه، هغې هم نه کوي. چې کله د ستا د پوهولو دپاره، سمجاولو دپاره، ستا د عقیدې او د نظریې او د عمل د حفاظت دپاره تا ته بیا وایي چې پلانکي غلط کار کوي، د نه ځان وساته. د دې دپاره یې ته وایي. الله رب موږ تاسو ټول د غیبت د لوی جرم نه موږ تاسو ټول محفوظ وساتي. د دې نه بچ کېدو واحد حل، واحد علاج دا دی چې د چا بد په دې ژبه باندې مه راوله. حدیث مبارک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ژبه مبارکه په دو ګوتو کې داسې ونیوله. د دې د وجې نه انسانان جهنم ته ځي، د دې د وجې نه انسان جهنم ته ځي. د دې حفاظت کول دا ډیر مشکل کار دی، خو ډیر لازمی کار دی. د حفاظت په کار دی. نو عرض مې دا کوي یو خپله ژبه محفوظ وساتو. بس یو سړی خبرې کوي د چا باره کې څه وایي، د هغې نه راپاڅېدل. وایي که انسان د چا غیبت اوري په رضامندۍ سره، رضا دې ته وایي چې ته لګیا یې وم، زه دلته کې تا ته ناست یم، زه پاڅېدی شم کمرې ته هم تللی شم، زه دلته کې ناست یم او ته غیبت کې لګیا یې، دا زما رضامندي ده، په دې باندې زه هم دقه شان ګناهګار یم سمه چې ته ګناهګار یې په وینا باندې. وایي کم کس چې په رضامندۍ سره غیبت اوري او کوي یې، دا دواړه ګناهګار دي. نو ما عرض دا کوو چې داسې مجلس دی پهې کې چا غیبت کېږي، پاسه دی مجبور یې پاسېدی نه شي، غوږونو کې ګوتې ورکړه. دقه شان که داسې هم نشي کوي، تسبیح راواله او پتیزه نشي ویلې، پړه کې رو رو وایه استغفر الله استغفر الله دا وایه، به د هغه غیبت ته د هغه خبرو ته غوږ مږ ده. یا خو به پام شي چې د ذکر کې یو زه لګیم د ګناه کار کوم، یا به غلی شي. که دغه غلی نشي کم سے کم ته به نه ګناهګار. انشاءالله په دې ناسته کې په نننۍ ورځ کې دا عزم کوو چې انشاءالله نن نه پس به د هیڅ یو مسلمان رور نارینه او زنانه بد نه بیانو، دې ته غیبت وي دا به نه بیانو. داسې کوو نیته، ټول نیت کوو که نه انشاءالله نن نه پس به غیبت د چا نه کوو. الله رب ټول ته به دې خبرو باندې عمل لا نصیبه کړي.